حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مبارک تو فرمایل چې حضرت ما درې حصے وخت دعا ته مختص کړي، یو حصہ تاسو باندې درود شریف وایم. حضرت تو فرمایل ډیر ښه کار دی، خو که لږ نور د سیوا کو نو تا دپاره به فایده مند ډیر وي. ورته وفرمیل حضرت نیم وخت به دعا ته کم، نیم وخت به تاسو باندې درود شریف ته. حضور مبارک تو فرمایل چې دا هم ښه ده، خو که لږ نور د سیوا کو نو تا دپاره پکې ډیر خیر دی. ورته وفرمیل حضرت درې حصې وخت به درود شریف ته کم، یو حصه وخت به دعا ته کم. حضور مبارک تو فرمایل دا هم ښه ده، لیکن تا دپاره خیر په دې کې دی چې لږ نور هم سیوا کې. ورته وفرمیل چې حضرت زه به ټول ټیم تاسو باندې درود شریف وایم. رسول الله مبارک تو فرمایل دا درود شریف ستاسو د غمونو ختمېدو دپاره کافي دی. حضور وفرمیل چې کله په زړونو باندې د غمونو انبار جوړ شي او فکرونه او سوچونه او ټینشن انزایټي د هر طرف نه په نرغه کې واخلي، نو با باندې درود شریف وایي، ستاسو زړونه به الله د غمونو نه سپک کړي. باندې درود شریف وایي، ستاسو زړونه به الله د غمونو نه سپک کړي. وی فرمایل څوک یو کارته درود شریف وایي، الله رب العزت لس رحمتونه نازلوي، لس درجات بلندوي، لس نیکی ورکوي، لس ګناونه میټاوي، او د الله د جانب نه لس سلامه پې راځي. دنیا کې د ټولو نه لوی اور نمرود لګولی و، او د مزدور آباد باباجي صاحب رحمت الله علیه دې ځای کې یو ډېره قیمتي خبره کړې ده. وی فرمایل چې دنیا کې د ټول نه لوی اور نمرود لګولی و، او هغه اور په حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام ګلې ګلزار شو. وی الله یو سلام را لیږلی و، او دنیا د ټولو نه لوی اور پې ګلې گلزار شو. او دلته د حضور مبارک په صدقه کې یو پیر سلام او درود په وجه الله لس سلام را لیږي. وی تاسو ووایئ چې د دې لس سلامونو به څومره لوی زور او څومره لوی خیرونه برکتونه به وي، څومره لوی خیرونه برکتونه. حضرت وفرمیل ما باندې درود شریف وایه د جمعې په شپه باندې او د جمعې په ورځ باندې کوم ځای چې درود شریف وایه فرشتې مقرر دي او ما ته رارسوي، او زه تاسو لره روضه شریفه کې الله نه دعا کوم، د مغفرت سوال درله کوم. حضور مبارک تر دنیا په ظاهري حیات کې صحابه کرام راغلي، د دعا درخواست یې ورته کړی دی، او حضرت ورته دعا کړې. زموږ عقیده ده د حضور مبارک دعا مستجاب ده. خو دنیا نه تشریف وړلی دی، خو خپل امت سره د دعا سلسله نه ده منقطع کړې. د دې حدیث مبارک د لاندې چې څوک دا خواهش لري، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه فضائل درود شریف کې په دې ډېر تفصیلی بحث کړی دی چې څوک دا خواهش لري چې ما ته د روضه شریفه کې رسول الله مبارک دعا وکړي، نو دا دی ما باندې درود شریف وایي. درود شریف حضور مبارک ته د دعا درخواست کول دي. نو موږ دپاره د حضور مبارک ته د دعا د درخواست ذریعه په رسول الله مبارک باندې درود شریف ویل دي. دا ډېره لویه د خیرونو ذریعه ده. الله ټول مسایل دې سره حل کوي. امام شاه ولی الله سے فرمایي، وی الله چې د دنیا او آخرت څومره خیرونه ما ته راکړي دي، درود شریف په برکت یې راکړي. د دنیا او آخرت څومره خیرونه ما ته الله رب العزت راکړي، د درود شریف په برکت یې راکړي دي. لہذا د دې اهتمام ډېر زیات پکار دی.